أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقلنا الله فرمائي چې موږ وویل یا آدم اے آدم علیه الصلاة والسلام اسکن ووسا انت تو وزوجك استا بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ الجنة پا جنت کے وکلا او دوار خوری من هذا دی جنت تمیونا رغدا فراخا حيث شئتما دا کم زین جستاسو خوخوی او سنگ جستاسو خوخوی ولا تقربا او دوار منز دیکھے گئی هذه الشجرتا دقونتا فتكون پس شیبتا سدوارا من الظالمین بی انصافی کون کنا. فأزلهم الشیطان فس اغل والدولر الشیطان عن هذا دغونی پا وجبان دی فأخرجهما فسويبا سلدا دوارا مما دا اغزینا کانا چودا دوارا آدم علیہ السلام او دا غبی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ فيه پاک خوشحالو کی. وقلنا مورتا اویل چه اهبطو اللہ پاک بی کش شیطون بعضکم باز استاسو لبعض دا باز نور دا پارا بعدون دشمنان تاسو با دیو بل دشمنان ولکم استاسو دا پارا فی الارض پزمکا کی مستقر دے یعنی مستقر زید ایساری دو دے بستاسو اب دستاسو قرار اسی دل دی ومتاع الى حين او نفع غستلنی دیو نیٹی پوری بس یو وقت پوری بے بیا برازی. فتلقى فسحسل اکڑے آدم و آدم علیہ السلام من ربه دخبل ربنا کلمات یوسو کلمے فتاب علیہ نو اللہ پاک رجود رحمت اکڑا پا دباندی یعنی پا آدم باندی علیہ السلام توبے والا قبولک انہو بیشکد اللہ هو التواب الرحیم خاص دے دیر توبہ قبل ان کے اور دیر رحم کو ان کے دے. اللہ پاک فرمائے قلنا منگوئے اہبطو کش شئی من هذا دی جنتنا جميعا طول فإما فسك چرت یأتینکم راشی تاسوتا منی زمادت ربنا ہدن ہدایت فمن تبع ہدایت فسچاچتا بداری اکڑا زماد ہدایت یعنی زماد احکام فلا خوف علیہم فسیسیر بنی پا اغوی باندی ولا هم یحزنون مانبا اغوی غمجن کی. والذین آکسان کفروچ اغوی کفرکو وکذبو او نسبت دروغ اکو بی آیاتنا زمونگا آیاتونتا زمونگا احکام دای دروغ ابن اولائک دم کسان کی دی اصحاب النار دو دوزخ والدی هم دیو وفیها پدغ دوزخ خالدون ہمیشہ لگا.
مخکنی آیاتونو کې الله پاک د آدم علیه السلام او د فرشتو امتحان کړی دی. آدم علیه السلام په امتحان کې کامیاب شوی او فرشتې په امتحان کې کامیابی شوي نه دي. د هغې نه وروسته الله پاک بیا وفرمایل تمامو فرشتو ته چې تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. نو آدم علیه السلام ته ټولو سجده وکړه. د الله حکم ویلو او د هغو سجده کولو لکه هېڅ قیل او قال نه دی کړی. ابلیس ونه کړه، تکبر وکړو او ځان یې لوی وګڼو، انکار یې وکړو او دی جو کافر شو. دی خو د کافرانو نه شو، د خبره خلاصه شو. د هغې نه وروسته الله پاک فرمایي چې موږ آدم علیه السلام ته او د هغه بیبي ته وویل چې تاسو په دې جنت کې اوسېږئ. جنت نه مراد هم حقیقي جنت دی په کوم کې چې دوی اوسېدل، بل جنت نه دی. کوم ته چې به د قیامت په ورځ باندې د تفصیلي فیصلې کول نه پس مؤمنان داخلېږي، حق جنت کې مراد دی. تاسو په دې جنت کې اوسېږئ او وکلا منها رغدا او په فراخۍ سره د دې میوې خورئ لکه حیث شئتما، د کوم ځای نه چې ستاسو خوښوئ، کم قسم میوې چې ستاسو خوښوئ، څومره چې ستاسو خوښوئ لکه خوراک کوئ. خو صرف یو کار وکړئ چې ولا تقربا هذه الشجرة، دې یوې ونې ته مه نږدې کېږئ. مطلب دا دی د دې یوې ونې میوه به نه خورئ، بس د دې نه یې منع کړل. و دا ونه د څه وه؟ مفسرینو اقوال پکې مختلف دي. بعضو ویلي دي چې دا ونه د کجورې وه، بعضو ویلي دي چې دا ونه د انګور وه، بعضو ویلي دي چې دا ونه د املوک وه، بعضو ویلي دي چې دا ونه د خرما وه، او بعضو ویلي دي چې دا ونه د غنم وه. څه وه؟ د غنم وه. نو سوال دا راځي د انسان په زړه کې چې بھائی زموږ په دې دنیا کې خو د غنم ونې نه بلکې د غنم بوټي. نو جواب علماو دا کړی دی چې د دنیا او د جنت مسله جدا ده. څه ده لکه د دنیا او د جنت معامله چې کوم دی څه ده لکه جدا ده. دلته چې کوم شی بوټی دی هغه به هلته ونې، کوم شی بوټی هغه هلته به څه ونه. بهرحال هر څه چې وي قرآن تصریح نه ده کړې، لیکن مفسرینو دغه اقوال ذکر کړي دي. نور به هم وي، دغه څو ستاسو مخې ته راغلل. خو د دې ونې نه دې منع کړل چې د دې ونې ته به نه نږدې کېږئ، د دې میوه به نه خورئ. لکه که تاسو دا میوه وخوړه نو تاسو به د ناانصافي کوونکو نه شئ. بعض علماو ترجمه کړې ده چې په خپل مرتبه کې به د کمي کوونکو نه شئ. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې کله په هندوستان باندې حمله وکړه، د افغانستان نه راغی او د سومنات مندر چې کوم دی هغه یې دړې وړې کوله، ماتې کړو او ډېر شی لالونه او جواهرات او قیمتي کاڼي افغانستان ته منتقل کړل. نو مولانا روم په خپل مثنوي کې ډېر ښایسته قصص لیکلي دي د قصو په شکل کې، خو بس د الله پاک وحدانیت پکې بیان کړی دی، سنت بیان کړي دي او ډېر عظیمې د عبرت قصې پکې څه دي لکه بیان کړي دي. یوه د هغې نه دا ده، دا یې وویل مولانا روم رحمت الله علیه چې کاش دی ابلیس د محمود غزنوي د غلام د ایاز نه عبرت اخیستی وی او د هغه نه سبق اخیستی وی. نو بیا دا واقعه ذکر کړې ده. د هغې حاصل دا دی چې کله محمود غزنوي رحمت الله علیه هندوستان باندې حمله وکړه او د سومنات دغه مندر چې کوم دی څه کو لکه دا یې هر څه مات کړل او د هغې نه چې څومره لال جواهرات او د هغې نه قیمتي کاڼي افغانستان ته منتقل شو. نو د محمود غزنوي رحمت الله علیه یو غلام ایاز چې کوم عمره و، خو دې محمود غزنوي بادشاه به هغه خپل خواته په مجلس کې کېنولی و. نو کوم چې نور لوی لوی مشران او وزیران کسانو نو هغو ته به دا خبره ښه نه لګېده. او په یو موقع باندې چې کوم دی محمود غزنوي رحمت الله علیه ته وویم چې جی دا ورکوټی تاسو خپل خواته کېنولی دی، نو که تاسو د ده په ځای باندې یو لوی کس خپل خواته کېنوئ نو ډېر به ښه.
محمود غزنوي رحمت الله علیه خبر اوریده او خاموش پاتې شو، څه جواب ورکړ. کله چې د دې ځای نه واپس شو او افغانستان ته لاړ، نو دې ایاز ته او کله بیا ټول وزیران او امیران او د حکومت دغه ارکان چې کوم دی مجمع ولګېده او محمود غزنوي صاحب په خپله باندې هم ناست دی، ایاز غلام هم موجود دی. نو دی خپل غلام ته وایي ایازه بچوړیا یو کمر راوړه او یو سټکی راوړه. نو هغه فوراً چې کوم دی یو کمر حاضر کو، یو سټکی ورسره حاضر کو، او بیا د خپل جیب نه یو ډېر قیمتي کاڼی راوویستو او خپل یو وزیر ته یې ویې دا واخله او په دې کاڼي کېږده، دا سټک ورله راواچوئ، دا مات. هغه ورته ویې باچا سلامت و، کاڼی ډېر زیات قیمتي دی او ماتول هم دي پکار. باچا بل وزیر ته وویې ته یې مات کا. نو هغه هم دغسې جواب ورکړو، بل ته یې وویې بل ته یې وویې بل ته یې وویې، خو یو مشر او یو وزیر هغه کاڼي لاس نه ورته. باچا و چې ډېر قیمتي دی او د ماتولو قابل نه دی. نو ایس ته یې بچا وي دا کاڼی والا او دا مات کا، بس فوراً هغه په کاڼي باندې کېښود او سټکی ورله راخوشي کړو، بس چوري چوري. محمود غزنوي صاحب ورته وایي چې بچیا دومره قیمتي کاڼی چې تا په خپله ولیدل چې هېڅ یو وزیر او مشیر هغه دا مات نه کړو، دا تا ولې مات کړو لکه؟ هغه باچا سلامت وي کاڼی واقعي چې ډېر قیمتي و، خو زما د آقا د حکم نه زیات قیمتي دی. ما یو طرف ته سوچ کوو چې یو طرف ته قیمت د کاڼي دی او بل طرف ته مې سوچ کوو چې یو طرف ته زما د آقا حکم دی. څه دی لکه حکم دی. نو ځکه مولانا روم رحمت الله علیه لیکلي دي چې کاش دی ابلیس چې کوم دی د محمود غزنوي د غلام ایاز نه عبرت اخیستی دی. الله ورته حکم کړی که نه سجده وکړه که نه لکه، او سجدې ونه کړه د الله سره یې قیل قال شروع کړه، بحث مباحثه ورسره شروع. زه غوره یم دی غوره نه دی، او زه د ځان نه کمتر انسان ته به څنګه سجده وکړم لکه، د ځان نه کمتر انسان ته به څنګه ټیټ شم لکه. نو دا واقعه دلته لیکلې ده چې الله پاک آدم علیه السلام او حوا علیه السلام منع کړل. شیطان کوشش کوو ابلیس او دی را کارول په دې خبره باندې چې دیو ونې ته نږدې شي. راغی پسې قسم یې ورته وخوړ، الفاظ دا دي بل ځای په خپله باندې راشي وقاسمهما اني لکما لمن الناصحین. د الله په نوم ورته قسم وخوړو چې زه ستاسو دپاره چې کوم دی یعنې خیرخوا یم، تاسو د دې ونې د دې لپاره منع کړی شي چې تاسو که د دې ونې نه خوراک وکړو نو نور څه نشته، خو همیشه په دې جنت کې پاتې کېږي. آیاتونه شته بیا انشاءالله په خپل ځای به راشي. دا قسم یې وخوړو، یو دا قسم شو لکه مخکې. ځکه بیا سوال پیدا کېږي چې یاره دا خو ابلیس و او که دا قسم وخوړو خو بیا هم ولې ادم د الله پاک د منع کړی شوي خبرې نه بیا ولې د هغې ارتکاب یې وکړو. دغه سوال بیا هم په ذهن کې څه کېږي لکه ګرځي لکه دا ابلیس ته معلوم چې دا ابلیس دی، دا شیطان دی، دا دشمن. الله ورته بیا ووایي هم نو د هغې یو خو دا چې وایي یو خو ورته قسم وخوړو. علماو د تفسیر لیکلي دي چې ده وایي چې ټیک ته لکه خیال راغی چې سړی خو ابلیس دی خو د الله په نوم یې قسم خوړلی دی، قسم سره به دی دروغ نه وکړي، د قسم سره به دی څه کوي لکه دروغ نه وکړي. د الله دا نوم ګوره دی داسې ښه تا ته په دې معاشره کې یو سړی معلوم وي چې دا سړی څه دی ډېر بې اعتماده سړی دی. تا ته بعضې وخت کې د الله په نوم قسم وخوري که نه نو ته به د الله په دې نوم باندې تاله به دی دوکه درکړي لکه ته به وایې چې د الله په نوم قسم خوري او بیا خو پیغمبر دی. دا تصور چې د الله په نوم باندې چې د دې سات د الله په نوم باندې د آدم علیه السلام په مخ کې چې ته په دروغه قسم خوړلی شی نو یو دا وجه هم لیکلی مفسرینو چې د دې قسم د وجې نه چې کوم دی هغه نه څه ده لکه دې ته نږدې شوی دی. هغوی چې بل علماو امام بغوي رحمت الله علیه عظیم مفسر دی د قرآن، هغه لیکلی دي چې
آدم علیه السلام دا خیال کړو چې دا منع تحریمی نه ده، دا تنزیهی ده. دا د حرامو قسمونه دي، یو ته حرام ویلی کېږي، بل ته مکروه تحریمي ویلی کېږي، بل ته مکروه تنزیهي ویلی کېږي. ځان له ځانه احکام دي. مکروه تنزیهي مطلب دا دی چې څه چې دی ونه الله پاک منع کړی یم، نو لکه دا د دې وجې نه منع کړی چې دا شی حرام دی. څه دی لکه د مکروه تنزیهي په حکم کې دی، مطلب دا دی چې ستا نه نږدې کېدل بهتر دی. تنزیه حکم دی، او که تا وکړو نو په تا باندې څه ګناه نشته. دا تنزیه څه دی؟ حکم دی. مکروه تنزیهي حلال او تنزیهي شي ته ویلی کېږي، دا په حکم د حلال کېږي. مکروه تحریمي هغه شي ته ویلی کېږي چې حرام او تنزیه د حرام په حکم کې دی. یو د دې قسم د وجې نه، یو دا وجه لیکلې ده. بهرحال خبره مقدر وه، خبره څه وه؟ مقدر وه. داسې به کېده ځمکې ته راتلله، څه دې لکه ځمکې ته راتلله. نور څومره تفاصیل انسان ځان له ګوري، نو الحمدلله د علماو تفاسیر ډک پراته دي. لکه وخت انسان سره یې ځان څونه ذهن کې سوالات اشکالات پیدا کېږي، دا وخت د هغې تحمل نه لري. لکه ځان له کتی شي. بهرحال فازلهم الشیطان، او پس وښویول دوی لره شیطان د دغه ونې د وجې نه. نو وی باسل دا دواړه د هغه ځای نه چې ای ودي دواړه په هغه خوشحالو کې، د هغه خوشحالو یې وباسل چې ای دی پکې ولګ. الله پاک بل ځای به راشي انشاءالله د آدم علیه السلام ته مخاطب شو. کله چې دیو دی ونې ته نږدې شو که نه، فلما ذاق الشجره، هر کله چې دې دواړو خوړل، خو علماو لیکلي دي خوړل خو ډېره لرې خبره ده. ذاقه وایي سکله سکله، څه ده لکه فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما. کله چې دا وسکله که نه، خوراک خو ډېر لرې خبره وه. بس الله پاک فرشتو ته وکړه، موږ یې جامې ته د جنت لباس ته فرشتو څه کوله که لرې کوله، بې حجابه پاتې شو آدم علیه السلام او د هغه بیبي. او بیا په جنت کې منډې وهلې، او واتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، او ونو ته به تلله او د پاڼو د شکولو کوشش به یې کوو چې پاڼې را وشکو، لکه خپل ستر پرې پټ کړو. لیکن د الله شان و ونې هم بګړاو شوې. مفسرین لیکلي چې کوم خاخ ته به یې لاس کوو، بس د ونې خاخ پتې پورته کېدوله. صرف تفاسیر لیکلي ده چې یو د انځر ونې قرباني کړې ده، او هغې خپلې پاڼې ورکړي دي، او د هغې نه پاڼې را شکولي دي، او بیا د یو بل سره یو ځای کړي دي، او خپل چې کوم دی هغه ستر یې په هغې باندې څه کړی دی، لکه پټ کړی دی په هغې باندې، او ډېر زیات پیمانه او ډېر زیات پریشانه چې کوم دی څه ولګه. الله پاک ورته وویل که الم انهاکما عن تلکما الشجره، ای ما تاسو دواړه د دې ونې نه منع کړي نه وئ. واقل لكما، او ما تاسو ته ویلي نه و چې ان الشیطان لکما عدو مبین، چې دا شیطان ته به ګوره خیال کوئ، ګوره دا ستاسو څه دی لکه دشمن دی. نو علماو لیکلي دي چې شیطان زمونږ د نیا او د نیکه دشمن دی. څه دی؟ ټیک د دنیا طبقاتي نظام پیدا کو، د دنیا خلکو مسلمانانو طبقاتي نظام پیدا کو، حالانکه اسلام کې طبقاتي نظام نشته دی. لکه خبر ورسېده، چا ځان په پښتون کېدلو باندې اوچت وګڼو، چا ځان د میا په نوم کېدلو باندې اوچت وګڼو، چا ځان په بل څه خیل باندې اوچت وګڼو، چا ځان په بل څه، او چا په مال او په دولت باندې، او چا په نومونو باندې سيزونو باندې. حالانکه اسلام کې د دې سيزونو تصور نشته دی. څه دی لکه تصور نشته دی. بس اسلام کې خو د دې خبرې تصور دی چې څوک مسلمان نو دا د مسلمان رور دی، الله ویلي دا رور دی، او د خدای پیغمبر ویلي دا رور دی. خدای خبر دم په سمج کې نه کینی او نه مومن، دا څوک نه تسلیموي. رور هغه سړی دم په معاشره کې څوک تسلیموي چې به ستا د هغه امر جایداد دا زما رور دی، زما دوست دی، د سره دوستي هم کوي، تعلق هم کوي، د سره رشته هم کوي. ډېر پرهیزګار او نیک انسان به وي، لیکن غریب به وي. د هغه سره چې کوم دی څه کوي، د دې معاشرې چې هغه به شرابي ولې نه، هغه به زناکار او بدکار ولې نه، د هغه بچي به بد عمله ولې نه،
هغه د دې غریب بې جایداده او بې ماله او بې ګاډي والا انسان سره چې کوم دی څه کوي، نه ورسره د دوستۍ تعلق کوي او نه ورسره جوړوي او نه ورسره غم خادی کار کوي. او رشته خو ډېره لرې خبره ده، رشته خو که دې ورته وکړي نو کېدای شي چې کنزل درته وکړي او کېدای شي چې وهل درسره وکړي، ته زما د مقابلې چې ما پسې رشتې ته راغلی. حالانکه دا مسله نبي صلی الله علیه وسلم ختمه کړه. د نبي صلی الله علیه وسلم غلام زید، غلام د غلام څه حیثیت دی؟ د غلام داسې وي چې که ته خرڅی نو خرڅولی شي، او که ته د ځان له خدمت هلې نو اغوستی شي، او که ته چاته هدیه کوې نو ورکولی شي. د غلام خپل څه اختیار نه کړي، ته ورته څه وایې هغه به مني. لیکن د هغه سره نکاح د چا وکړو؟ د خپل خاندان قریش، د خپل ترور د لور د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح د هغه سره وکړله. دا نن چې په دې معاشره کې او خصوصا په پښتون قوم کې چې د ځان ته ډېر نر او ډېر تکړه وایي لکه د دیو دا رواجونه او د دیو دا تکبر دی د پخپو کې فعمال کو نبي صلی الله علیه وسلم د خپو د لاندې وچقو صحیح کو لکه وچقو لکه د دیو دا غرور ختم کو دغه غرور او تکبر چې کوم دی سو لکه دا په هغه معاشره کې هم ولګي سو لکه دا په هغه معاشره کې هم سرداري خانه وی لکه څنګه چې زموږ په دې معاشره کې دی دا وچقو دا ثابت کړه چې باینا او الله قرآن کې مو ویل چې د هیڅ یو عربي په عجمي باندې فوقیت نشته، د هیڅ یو تور په سپین باندې فوقیت نشته. مشرق کې او که مغرب کې او که شمال کې او که جنوب کې تور یو که سپین. بس الله پاک ته خو هغه انسان غوره دی چې څوک د چا نه په تقوا کې اوچتي. بس دا معیار الله وګرځول. څه دی لکه معیار الله وګرځول. خو ما وی زمونږ مسله داسې نه ده. څه ده لکه زمونږ مسله داسې نه ده. دا قرآن که مونږ په یادو یاد کړو که نه لکه او زمونږ په دې سنو کې دننه پورې دي خو مسله به هم دقه وي چې کومه ده. څه دی لکه مال ته به یې ګوري، خیل ته به یې ګوري. ټیک شو، مال ورسره و جو مال والا ورسره تعلق او رشته کوي، او خیل پښتون و چې پښتون به ورسره رشته کوي، خیل میا و چې میا به ورسره رشته کوي. او دا نور خو مونږ په پښتو کې وایو بوره وړی خلک دی. څه دی لکه د دې څه حیثیت د دې په حساب کې چې کوم دی نشته. ټیک ده. نو قرآن چې کوم دی څه دی لکه دغه معیار ذکر کړی دی د انسانانو. نو خبره څه پورې روانه وه؟ شیطان ستاسو ښکاره دشمن. شیطان ستاسو ښکاره دشمن. دا ورته پته وه شیطان. نو شیطان قیل و قال کړی دی. شیطان څه دی؟ قیل و قال کړی دی. او د انسان شرافت دا دی چې دی به د الله مخ ته قیل قال نه کوي. لکه آدم علیه السلام ته دغه وکړي نو ما تاسو منع کړي وه، نو هلته هغه څه ویل لکه هیڅ خبره نه کوي. حالانکې ګوره چې کوي نو کولی شي، چې کوي نو څه کولی چې دا خو د خدای پاک د شیطان دا کار ده، دا ټول جرم را باندې دی. قرآن نه ستا په نوم باندې ونه غواړو څه خبرې خو کولی شوې که نه آدم علیه السلام لکه څنګه چې دې ابلیس ارامي کړی وي. لیکن داسې قیل و قال ونه کړو، بلکې دا یې وویې قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا انسان شرافت دی ښه، دا فرق دی ښه. د ابلیس کې او د ابلیس په الوات کې یا د هغه په نقش قدم چې کوم خلک روان دي هم متکبرو کنه. شیطان څه متکبرو، د حق نه چې کوم دی څه کړی لکه تکبر کړی لکه د حق نه څه یو طرف ته حق د الله حکم او د هغې نه ځان لوی ګڼلی لکه او انکار یې څه کړی انکار یې. لیکن د انسان شرافت دا دی چې په دې بسې خدایه موږ ظلم کړی دی په خپل ځانونو باندې، او که چېرته تا موږ ته بخښنه ونه کړه موږ ته به څوک بخښنه کوي؟ موږ ستا نه بخښنه غواړو. او که تا په موږ رحم ونه کړو موږ باندې به څوک رحم کوي لکه موږ ستا د مغفرت طلبګار یو او ستا د رحم چې کوم دی څه یو لکه طلبګار یو لکه. او که تا داسې ونه کړه زموږ سره الله نه موږ به د خاسرین نه شو لکه د نقصان پورته کوونکي نه به شو. بس موږ په نقصان کې شو لکه په نقصان کې شو. نو د انسانیت دې شي ته ویلی کېږي ښه، انسانیت دې ته ویلی کېږي. او بیا خصوصا مسلماني دې ته ویلی کېږي چې انسان غلط نو دی به ځان ته غلط وایي. څه دی لکه دی به اعتراف کوي، دی به څه کوي اعتراف پکې، دی به ځان له هیلې او بانې چې کوم دی نه لټوي لکه. او الټه به چې کوم دی سره د غلطۍ نه به دی ځان څه کوي لکه وړکۍ به ځان نه لکه څه به کوي وړکۍ به ځان نه ځان به دلایل نه ګوري لکه. ځکه دغه لار د ابلیس ته، دغه لار څه ده لکه د ابلیس ته لکه. بس
الله معاف کړ تماشا کوه الله معاف کړی دی نو دغه دعا اوخته او الله پاک چې کوم دی ورته بخښنه کړې په خپل آیاتونو کې راځي دونه وشوه چې د الله نه دغه مقدر و جسمه کې ته به راځي نو ای الله پاک وایي موږ وویل چې تاسو کوز شئ بعضکم لبعض عدو بعضې بس تاسو د بعضو دشمنان یو دغه دشمنۍ تفسیر ته ضرورت نشته دا ښکاره دی چې څومره دنیا کې ته وګوره څومره مسلمانان د مسلمانانو سرونه کټکۍ لګیا دي څه دي لکه دغه ښکاره دشمنۍ د دې کې څه زیات تفصیل ته ضرورت نشته د دنیا هر ځای چې وګورې که نه بس لګیا دی خلک یو بل څه کوي لکه کټکۍ لکه او هر تاسو د خبرونه ګورئ تاسو ته به اندازه لګي او چې په څه طریقو سره دا انسانان لګي دا د آدم اولاد دی او یو بل په کم طریقو سره چې کوم دی څه کوي قتلۍ لکه دا به تاسو د یو بل دشمنان ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین د لږ وخته پورې اوسېدل دي ټیک شو که نه 50 کاله یا زیات عمر دی بیا به چې کوم دی الله پاک وایي ماته څه کېږي واپس کېږي بله دغه کلمې زده کړې فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه کلمې هم دقه وې کومې چې ما تاسو ته وویلې دغه کلمې وویلې توبه یې وویسته فتاب علیه ټیک شو بس الله پاک دې توبه قبوله کړه څه ده رجوع د رحمت په چې کوم دی څه ده لکه وکړه انه هو التواب الرحیم بېشکه د الله پاک ډېر زیات توبه قبلونکی او ډېر زیات رحم کوونکی څوک الله د توبه وباسي او څوک د الله نه د رحم طلبګاري الله په رحم کوي او الله دغه توبه چې کوم دی قبلې دا قانون یوازې د آدم علیه السلام دپاره نه دی قانون د قیامت د ورځې پورې عام دی لکه ستا نه څه غلطي وشوله او الله ته د هغې اعتراف کوه چې خدای ما په خپل ځان ظلم کړی دی بخښنه غواړم خدای پاکه د رحم کار مې نه دی کړی خدای رحم را باندې وکړي بد طلبګار الله پاک صادقه زړه والا پېژني چې بایي د طلب چې کوم دی صادق دی واقعي دی په خپل خطا باندې چې کوم دی څه دی لکه ایخ پیمانه بلکې الله خو ډېر عظیم ذات دی یقینا که په انسانانو کې خدای داسې انسانان پیدا کړي دي چې تا د هغه نقصان ولې نه یې کړی خو چې ته اعتراف وکړي چې بایي واقعي ما نه دا غلطي شوې ده انسانان دې معاف کړي بس ما بخلی ما صحیح لکه بخلی مې لکه خو نه کوي انسان نو لکه هم سړی غلطي کوي هم سړي ته نقصان رسي او د هغې باوجود بیا چې کوم دی څه کوي لکه ځانه هیلې بانې لټوي او بیا تا ملامته کوي جو هغه انسان ته بیا سړي له ګوټې خفګان او وقار پیدا کېږي چې بیا د معافۍ زړه ورته څه کېږي نه غواړي اعتراف ښه شی دی د خپلې غلطۍ اعتراف چې کوم دی څه دی ښه شی دی الله هغه معاف کړو او الله ورته وایي تاسو ټول کوشئ ټول کوشنې څوک مراد دی خو آدم علیه السلام دی او حوا علیه السلام ده علماو لیکلي دي چې د هغو په شا کې ټول الواد پروت و دې دواړو په شا کې څه ولګه د آدم علیه السلام او د هغه په شا کې چې کوم دی دا ټول مخلوق پروت دی کې خو مونږ یو ته نوم نه ولګه د هغې نه وروسته مونږ ټول چې کوم دی څه دي وقتاً په وقتاً چې کوم دی الله پاک څه دي لکه پیدا کړي دي لکه او نو ټول کوشئ لکه سره د خپل الواده بس که چېرته راشي تاسو ته زما د طرف نه چې کوم دی ایسه هدایت او چا زما د هدایت تابعداري وکړه نو سیر او په هغوی باندې نه به دې غمجنې لکه نو ګوره د جنت کې خو بالکل بیا یره هم نشته دی او غمجن کېدل هم نشته دی لکه خو لیکن د قیمت په ورځ باندې خو دا خبره معلومه ده چې پیغمبران به یا رب سلم یا رب سلم لکه بیا دې آیات څه مطلب دی الله سلامتي غواړو الله سلامتي غواړو داسې خوب پې لکه نو علماو د دې جواب په دې طریقه سره کړی چې خوب په دوه قسمه دی یو انسان د خپل جرم د وجې نه یېري یعنې په انسان کې خپل څه کمی د هغې د وجې نه یره کوي لکه چې یاره سزا به راته میلاوېږي دا یره دلته دا یره مراد ده دا یره به دی ټیک ده او یوه یره داسې د خوب که نه چې لکه یو مخې ته د انسان یو بادشاه وي او ډېر باروبه بادشاه وي عظیم بادشاه وي او انسان څه جرم نه یې کړی خو هسې چې د هغه خواله ورځي نو د هغه دغه عظمت د وجې نه د هغه دغه لویۍ او د هغه دغه روب د وجې نه هغه خوب پړه کې چې کوم دی صحیح نو الله پاک خو څه دی لکه الله عظیم ذات دی لکه الله څه دی عظیم ذات دی دا به دغه یېري لکه دا نور د جرم هغه د سزا به یره به چې کوم دی صحیح لکه نه به دغه علما په دې سره څه کړی دی جواب کړی دی چې قیامت په ورځ کې به دغسې طریق دغه او جنت کې خو بیا اخوا د سره چې کوم دی څه دی لکه هېڅ قسمه دغه خوب په هم نه حزن به هم نه د خوب معنی دا کړی د خوب دې ته ویلی کېږي چې په راتلونکي زمانه کې انسان ته د یوې خبرې یره وي نو انسان جنت ته داخل شو که نه نو د راتلونکي زمانې د عمر هېڅ قسمه خوب نشته څه دی لکه خوب نشته او غمجن کېدل دا دي که نه چې د سړي نه څه شی د مخکې نه فوت شوي او په هغې پسې انسان غمجن وي چې کاش د لاسه مې دا شی وتلی نو دنیا د انسان د لاسه وتلی ده که نه مثال کې دنیا کې به څه نعمتونه د انسان سره و مالجیدات به ورسره ګاډي به ورسره و سراحتونه به ورسره نو جنت کې چې کوم څیزونه دي نو دا دنیا د څیزونو د هغې مقابله کې څه دي نو دې په دې پسې به غم نه کوي چې زمانه څه دي لکه پروت شوي لکه الله به ورته څیزونه ورکړي چې د دې تصور هم د هغه پکې نه پړه کې چې کوم دی څه کېږي لکه ابد راځي د قیامت په ورځ باندې چا چې د الله د احکامو تابعداري وکړه نو په هغو باندې به نه خوف وي د راتلونکي زمانې لپاره چې څه غم به راشي لکه
او نه به چې کوم داسې کېږي دي غمجن کېږي چې د دې نه تېر څه پاتې شوي دي هغه ته لاړل لکه دا د دې نتیجه شوه والذین هغه کسان کفروا چې هغه کفر کړی دی وکذبوا او هغو نسبت د دروغ کړی بآیاتنا زموږ آیاتونو ته زموږ احکام راغلل او هغو ته نسبت دروغ وکړو دروغ وګڼل اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار دي خاوندان د اور دي د دوزخ دي هم فیها خالدون دي او په دې اور کې همیشه یې د کفر سره دنیا نه لاړل توبه یې ونه ویسته بیا به همیشه کوم داسې په جهنم کې وقلنا من ويل يا آدم اے آدم اسكن وسا انت تو زوجك وستا بيبي الجنة بجنت کے وقولا وضوال خري من هذا دي جنت نار غدا فراح حيث شئتما دكم دين جستاس خي ولا تقربا وضوال من ذيك هذه الشجرة دغي ونتا فتكونا من الظالمين فاستاسو بشير ظالمان يو وجه تفسير دم نکلي چې الله پاک دیو من کړیو یو مخصوص وننا او په دغه نوع باندې نور ونی هم پدې کې مثال په تور باندې لکه د غنم ولا موږ بوالو لکه کنه د غنم یو ونه خو نو په جنت کې لکه ډېر ونی نو آدم علیه السلام دا فکر کړی چې الله موږ دې مخصوص ونی چې کوم دې سوي لکه من کړی نو هغه دغه نوع بل ونی به تللی لکه ټیک شو من کړی شوی د هغې د جنس ته ونی نه لکه خو هغه دا ګڼلی و دا یو جواب چې کوم دې څه دی لکه یې کړی الله شی فتكونا من الظالمين فاستاسوا بالشيء نا انصافي كونكنا فازلهم الشيطان فسغلوا ذل الشيطان عنها هذا دغوني فوجباني فاخرجهما فسوي باس الله دوارا مما دا خوشالونا كان موجود دوارا فيه فخوشالوغي وقلنا موتويل بطوطا سو شيء بعضكم بعض استاسوا لبعض لبعض ظفار عدو دشمنان بي ولكم استاسوا لبارا في الارض فزمكك مستقر زيد قرار دين وسيدو ده ومتاع او نفور تقول الى حين ده وقت پوري فتلقى فديو حاصل فحاصل کړي آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات نیوسو کلمې چې هغه د ربنا ظلمنا وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب عليهم فصلى پاک رجوع رحمت وکړه په باندې یعنی الله پاک دې توبه قبول کړه انه بشکل الله هو التواب الرحیم خاص دې توبه قبلون کې او ډېر رحم کوونکی دی څوک توبه او باسون کې او څوک د رحم طلبګار قلنا منغوي بطوطا سكو شيء من هذا دي جنتنا جميعا قول ان سر خپل الوان فاما فسكت ياتينكم راشد استم مني زما تربنا هدن هدايت فمن فساوسو تبعت تابداري وكره هدايا زما هدايت فلا خوف فسنبي يرى عليهم باوي باندي ولا هم يحزنون انا باوي غم جنكيږي والذين اكسان كفروا چاغو كفر کړي وكذبوا او دروجني ګڼل دي بي آياتنا زم آياتنا اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار دي دوزخ والدي هم دي وفيها بدغ دوزخ کې خالدون همیشه يا ارحم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما يا الله دي كلام صدق من پیدا کی یا الله دي كلام من زمون کې الله پاک تو زیات کی الله دمر غفور الله دي كلام من زمون پسړه کې پات کی خدای پاک وې تی مباسه کلام باندې متفوه نصیب کی خدای دې د عمل کولو توفیق نصیب کی خدای دا خپل کلام د قیامت پر ورځ زمونږه سفارش کوونکی جوړ کی الله دې کلام په برکت د هر قسم روحاني او جسماني بیمارونو شفای کامل عاجل دائم مستمر نصیب کی الله دې کلام په برکت باندې الله زموږ د دنیا او د آخرت مشکلات ختم کی الله دې کلام په برکت باندې زموږ جایز دنیا حاجتونه پوره کی خدای پاک موږ د دنیا په دشال کې رسخت کې خدای ته زموږ خوشاله او استاد بندگانو حق زم په ذمہ باندې دی او زم په ځلا په جوړه کلمه جاری چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم